إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. احترموا حاضرين، میاشت محرم میاشت او د الله په نسبت باندې ډېر عزتمند میاشت ده. دا وجه ده زمونږ ستاسو کم کال حساب چې شروع کېږي نو محرم نه شروع کېږي. دې میاشت نه مخکې څلوېښت هجري هغه به حسابې ده. اوس دا میاشت چې راغله اوس به 45 هجري لیکو. 45 عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپل دور کې صحابه راجمع کړل، ویل چې موږ تاسو له خپل یو تاریخ مقرر پکار او دا اصل کې ابو موسی اشعری هغه ول دا مشوره ورکړه. عمر رضی الله عنه ته ویل چې کله ستاسو طرف نه موږ ته خط راشي پای کې رمضان لیکلی چې عمر بن خطاب دا فیصله پر رمضان کې کړې، شوال کې کړې، ذوالقعده کې کړې. موږ ته پته نه لګېږي چې دا شوال دی که مخکینی شوال دی، ایا دا رمضان دی که مخکینی رمضان دی. ته یو تاریخ مقرر کړه، د هغې د وجې نه موږ ته پته لګېږي چې دا فیصله زړه ده، یو کال مخکې ده او دا فیصله نوې ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه مشورې والا راجمع کړه او هغې سره مشوره وکړه چې موږ له یو مستقل تاریخ پکار دی چې په هغې باندې حسابونه هم کوو او خپل تاریخ په هغې باندې حسابو. صحابه مختلفې مشورې ورکړې. چا وویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه به زمونږ د هجرت ابتدا شي. چا ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بیا شروع. چا ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت نه نبی شوی دی بعثت د هغې نه بیا شروع ابتدا د کال. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ویل قرآن کی اللہ سورۃ بقرہ کی سورۃ توبہ کی زمن تاریخ ابتدا کرے ہجرت میں لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مدینے نے ہجرت کو مدینے تراغے الله دې ته اولنۍ ورځ ویل بس د دقه وخت تزمون تاریخ شروع شو. خد کم میاشت نه شروع کو کال نو بس د محرم نه شروع کو ځکه دا عزتمند میاشت ده. الله ول احترام او قدر ولور کړه. محرم سره زمون کالم بدلېږي او د الله په نسبت باندې عزتمند میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تپوس وکړی شو چې په میاشتو کې کومه میاشت عزتمند ده. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل شهر الله المحرم، الله میاشت
کوم محرم میاشت ده الله ول عزت او احترام ورکړی دی دا د الله په نسبت باندې قدرمنه میاشت مخکې زمانہ کې جاهلیت والا هم د دې میاشت احترام او عزت لرلو محرم میاشت کې شوال ذوالقعده ذوالقعده ذوالحجه محرم د دې میاشتو کې به وڅ جنگونه نه کول څوک به نه وجل او آزاد به خلق تل راتله خطر به نه محسوسه ولا نو دې میاشت له الله عزت ورکړي